اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران میناوز ستاسو قرباني یم سبحان تاسو ګوي چې کړی دا باچا خان ټرست یو نوموړی ټرست دی او دا اهتمام په ټول خیبر پښتونخوا کې په مختلف ځایونو کې د روزماتي انتظامات شوي دي. په دې انتظامات کتو لپاره د عوامي نشر پارټۍ مرکزي او صوبایي قایدین راغلي دي. نو دوی سره د دې دغه دسترخوان حوالې ته یو څه خبرې کوو. لومړی موږ سره موجود دی د مرکزي جنرال سیکرټري بریګیډیر سلیف صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی مننه. د خبر تاسو کولو ته په خیر راغی جی. ډیره مهرباني سر. د باچا خان ټرست د وزیر سایه د دسترخوان د رمضان لګېدلی سر څه به ویل دي؟ نو داسې ده چې د باچا خان خو ټول ژوند د خدای خدمتګارۍ کې تېر شوی دی. باچا خان چې کله دا کار شروع کړی و نو هغه وخت دا ګوندونه نه و، هغه د پښتون قوم لپاره یو دغه شروع کړی او په هره دغه باندې شعبه باندې که هغه د تعلیم په دا کې د محسوسه کړی وه، په سکولونه په هغه وخت کې جوړ کړي وو، که هغه د خلکو کوڅې جارو کړي دي، که د خلکو نه د بد رسمونه ادا کړي دي. دا د هغې یوه سلسله ده. مونږ خو ډېر کشران یو یا ډېر وروسته دغه راغلي یو، زموږ مشران هم په دې لارو کې ټول دغه شوي دي. نو دا دسترخوان خو د هغې یو ډېره ورکوټې حصه ده او صرف دا شرکت کول دي دغه کسانو سره چې هغه بې کوره دي، د کور نه بهر دي، دا روژه په هغو باندې راغلې ده. نو موږ په دې خاطر باندې نن د مرکز نه رالو چې یاره کم از کم د دیو سره کینو او د دیو په دا کې شریک شو، د باچا خان هغه فلسفه مخکې ته چې څومره پوه شو چې هغه پوه شو. ډېره مننه سر، شکریه. موږ سره موجود دی د صوبایي جنرال سیکرټري حسین شاه صاحب. السلام علیکم سر. ښه سر. سر د باچا خان ټرست زیر سایه مختلف صوبه کې زموږ د دسترخوانونه لګېدلي دي رمضان سر. ډېر خلک مستفید کېږي. په کار چې څومره خلکو ته تاسو اپیل سره کول وایي چې تاسو په دې کې د هغو کې شرکت وکړئ چې چندو کې ټولو نه اول خو ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې په دې روژه کې چې دی په دې روژې کې او بیا خاص کر په دې وخت کې هر سړی چې دی هغه ځي د خپلو بچو سره په خپل کور کې د خپلو وړو سره ناست دي. دا د باچا خان پیروکار او د باچا خان تربیت دی چې د هغه د دې وخت کې زما په خیال دا زه داسې څه خبره نه کومه. په دې وخت باندې هر سړی د هر ځای نه چې راځي هغه خپلو بچو له ځان رسوي او هلته کښېني. باچا خان د باچا خان پیروکار او د باچا خان تربیت دا دی چې هغه په سړکونو باندې ولاړ دي او د خدای د مخلوق خدمت ته او د خدای د مخلوق د خدمت لپاره خپل ځان وقف کړی دی. که نه موږ ټول پښتانه یو، دا وخت داسې وي چې موږ ته څوک تیزه خبره کوي نو موږ مرګ هم کوو او لاس په نامه د باچا خان پیروکار خدمت ته ولاړ نو زه خو د دې عظمت ته د دې ملګرو د دې ټولو مشرانو ډېره زیاته شکریه هم ادا کوم او د دوی د غیرت او پښتو د دې ته سلام هم پېښ کوم او ډاډ هم ورکوم چې موږ ټول یو ځای یو د خیره سره. یو خو دا ډېره ښه کار دی چې په دې وخت باندې د جنګ جګړو وهلو ټکولو په ځای باندې دلته خلک خدمت کوي او خدمت ته ولاړ. دویمه خبره دا ده چې د باچا خان ژوند چې تاسو هر پهلو ګورئ، هر طرف یې ګورئ، ځان له یو ډېر لوی تاریخ لري. باچا خان دا چې څنګه دلته دا دسترخوان دی، باچا خان چې څومره یو صدۍ پورې په دې پښتون ولس کې خدمت کړی دی نو هغه دا ویلي دي چې په میلمستیا چې دی د میلمستیا په کلي کې چې هغه میلمه دی نو هر سړي د کوره روټۍ راوړې ده او په شریکه په اجره کې په شریکه خوړلې ده. دا که نن مونږ دغه کردار خپل کو که نه چې په کم کلي کې میلمانه راغلي دي نو د ټول کلي ملګرو نو روټۍ راوړې ده، په شریکه ناست دي، په شریکه خوړلې ده. 10 قسمه ترکاریان هم دي، مختلف قسمه روټۍ هم ده او په شریکه ناسته ده او مینه او ورورولي پکې هم جوړه ده. پخوا زموږ ودونه، زموږ ښادیانې، زموږ غمونه دا موږ به مشترکه چلول. شادي حال نه وي، دا به هر سړي چای روټۍ دا به راتلل او مشترکه به چلېدل او په یو ښه طریقه باندې او همدغه د باچا خان بابا تربیت او د باچا خان بابا لاره وه. نن هم دا ملګري په هغه دغه باندې روان دي. د باچا خان ژوند زموږ دپاره یو مشلرا دی، موږ ټول په هغې روان یو. خو دا چې کوم طریقه کار دی نو دا داسې دی چې په کار دی چې ټول پښتانه دا څیزونه خپل کړي، د باچا خان افکار خپل کړي. باچا خان بالکل د پیغمبر علیه السلام په ژوند په سنتو باندې په هغه طریقه ژوند تېر کړی دی، په هغه حساب په کار دی چې پښتانه هغه لاره خپله کړي په هغه حساب باندې. ډونیشن ته به تاسو ملګرو ته څه دغه کوئ څه دي؟ ډونیشن خو چې څوک ورکوي
نو زما په خیال چې د دې نه ښه لاره بله نشته دی، د دې نه ښه طریقه بله نشته دی. دلته که زه هغه تفصیل نه ځم حاجي، نن زمونږ په وطن کې د دې پښتنو د لالونو په دې وطن کې د دولتونو نه ډک وطن کې پښتانه عاجزانان داسې دي چې په روټۍ پورې نه حیران دي. ډېر سفید پوشه خلک چې دی هغه عاجزانان ډېر عجیبه وخت تېروي، ډېر عجیبه وخت تېروي. دلته ډېر یو عجیبه ماحول جوړ دی زمونږ د ځکه چې زمونږ اختیار شته نه او زمونږ دولتونه د بل په لاس کې دي او مونږ دلته داسې دغه تېرو نهارې تېرو. نو دا چې کم خلک راځي، کم صاحب حیثیت او صاحب مال خلک دی، پکار دا چې هغوی په دې کې ډونیشن ورکوي او په دې باندې د دې ټولو خلکو روجمات دی، صدقه خپله ده، خیرات خپل دی، زکات خپل دی. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې په دې روژه کې په روجمات کې چې ته د یو سړي خدمت وکړې، د هغه او د هغه د بچو خدمت وکړې، نو ما په خیال کې دا ډېره لوی د ثواب او د اجر کار دی. الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي. ډېره مهرباني سړي ستاسو یو جهان مننه چې موږ سره خبرې اترې کې مینوالو د روژې میاشت ده او د زموږ د عوامي نشر پارټۍ صوبایي جنرال سکرټري د ډونیشن دپاره هم ته ریکویسټ دغه وکړو. نو څومره چې کیدای شي تاسو د باچا خان ټرست سره خپل امدادونه وکړئ چې همدغه شانتې دا په رمضان کې د دسترخوان آباد وي. په دې خبرو تاسو انجاب غواړم. د الله په امان.